هغه هلک د بادشاه دربار ته رادننه که هلک خبرې نه کوي په سلګو سلګو باندې جاړي وزیرانو چې د هغه هغې جړا ته وکتل بادشاه د هغه هغې جړا ته وکتل وزیران هم په زړه کې وایي د دې هلک بس حاجت او دا ډېر زیات محتاج دی نو که د بادشاه ته خپل حاجت یاد که نو موږ به هم بادشاه ته سپارش وکړو چې د حاجت پوره کا بادشاه ورته وایي بچې ولې جاړې وایه چې ستا څه حاجت او زما په وس کې هغه به زه پوره کوم جړا مه کوه زما پړه کې ستا جړا لارې پیدا کړې هغه هلک ورته بادشاه سلامت چې زه د خپل زړه خبره راښکاره کړم پوره به یې کړي ورته وی او بچی پوره کوم به واده ده وی تا چې زما استاذ علامه ابن تیمیه په کوم جیل او په کومه کوټه کې اچولی دی هغې کوټې او هغې جیل تمام وردن نه کړ وی بچی خیر تا څه ګناه کړې ده ولې تا د جیل کوټې ته وردن نه کم اسې بیسا او جیل کې خو تکلیفونه دي سختی دي پکې جیل کې ګورې استوګ آسان کار نه دی ولې جیل ته دننه کېږي وی بادشاه سلامت نن درېمه ورځ ده چې تا زما استاذ په جیل کې اچولی دی 3 ورځې شوې چې زما سبق چوټي شوی دی زما د استاذ پته نه لګي چې ته به کله د جیل نه روباسې نو زما سبق به تر کومې پورې چوټي بادشاه سلامت ما جیل ته وردن نه کا زما استاذ په جیل کې زه به ورسره جیل کې پروت یم زه به سختې برداشت کم تکلیفونه به برداشت کم خو چې ما نه سبق قضا نشي دغه نشم برداشت کولی دا داسې احسان کار دی چې بد طالب د کوره راووته او پټکې یو تړ او بس مولاتې نه جوړ شو نه سختې به برداشت کې تکلیفونه به برداشت کې پخوانو طالبانو ته وګوره جوماتونو کې به دیرو زما خو نشي یاد خو دې مشرانو ته پته ده چې باباجي سره زموږ طالبان به دیرو مفتي شهزاده صاحب سره او د هغې نیموړی بابا د بڼ نه بیا خشاکونه وړي دوان لره داسې لکه داسې نه ده ځان له به خشاکونه وړوي دا دې زموږ یاد دی نو دا تکلیفونه او سختې دې طالبانو برداشت کړی او دا دین په دغې سختو کیرونو زده که ما او تا ته تیاره نوړی را رسېدلې ده تیاره د طالب سخته او استاد یې سخته داسې نه چې یوازې طالب سخته برداشت کړه